الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم مسلمانانو، مونږ او تاسو د الله تبارک وتعالى بندگان یو، د الله مخلوق یو. مونږ او تاسو د پاره الله تبارک وتعالى دین اسلام را لګلی دی. الله فرمایي ورزیت لکم الاسلام دینا، تاسو لمی دین اسلام ورکړی دی. بیا اسلام څه ته وایي؟ نو اسلام نوم د عقیدې د صحیح د دین عبارت دی، د عباداتو نه، د معاملاتو نه، د اخلاقیاتو نه. او زمونږ د دین اسلام یو جامع دین دی. په دې دین اسلام کې د ټولو نه اول عقیده د توحید ده، چې مونږ او تاسو عقیده کې توحید وي، د هر قسم شرکیاتو نه زمونږ عقیده پاکي. او دا په هر مسلمان باندې زده کول لازم دي چې دی او شرک وپیژني، د شرک قسمونه وپیژني، په کومو خبرو سره انسان د دایره اسلام نه وځي. محترمو، بیا د عقیدې نه وروستو عبادات دي. عباداتو کې مونځ دی، روژه ده، زکات دی، حج دی. دا مونږ په هغه ترتیب سره منو او ادا کوو چې که مونږ ته زمونږ شریعت طریقه ښودلې ده. په عباداتو کې د ټولو نه اهم عبادت دا مونځ دی. دا مونځ افضل العبادات هم دی او دا جامع العبادات هم دی. او د اسلام او د کفر ترمنځ فرق کوونکی څیز هم دا مونځ دی. یو ځای کې مسلمان ناست دی او ورسره خوا کې غیر مسلمه ناست دی. اوس چاته به څنګه پته لګي د چا په تندي خو نه لیکلي. اوس اذان وشو نو مسلمان مسجد ته روان شو د مونځ د ادایګۍ دپاره، غیر مسلم په ځای باندې پاتې شو. نو قرآن کې او احادیث مبارکو کې د مونځ ډېر تاکید او ډېر اهمیت بیان شوی، او د مونځ په پرېښودو، د مونځ په ترک باندې ډېر وعیدات او عذابونه ذکر شوي. کله چې مونږ او تاسو مونځ کوو نو ځای پاک، جامع پاکې، وخت پیژندل، د مونځ دپاره چې کم شرایط دي چې مونږ هغه زده کړو. د مونځ دپاره اودس وکړي شي مخکې په سنت طریقې سره، بدن پاکي، جامه پاکي، د مونځ ځای پاک، ستر پټ، د وخت لحاظ وساتلی شي، او بیا قبلې طرف ته مخ کړي شي او په صحیح نیت سره الله ته متوجه شي. غوږونو پورې د لاس پورته کي، او چې کومو ځایونو کې کم خلک د امام شافعي رحمت الله علیه یا د نورو ائمو په فروعي مسایلو کې د هغې خبرو له ترجیح ورکوي، نو که هغه شانتې هغې لاس کم اخکته کی یا اوږو ته برابر کی دغه خپل امام د اصولو مطابق، نو هغه هم ناروا نه دي. نو چې کله د غوږونو ته لاسونه یوړل نو دې سره به دی وی الله اکبر. دې له تکبیر تحریم هم وی او تکبیر اولام ورته وی الله اکبر. الفاظ به صحیح وی الله اکبر. دې چې الفاظ صحیح وی د مونځ به صحیح، او د الله اکبر معنی د الله ډیر لوی دی. دین رستو بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا بنوي، او الله اکبر نه رستو بسم الله الرحمن الرحیم بنوي. دی به د الله اکبر نه رستو ثنا وي. دا ډېر ملګري تپوسونه کوي چې یاره الله اکبر نه پس چې مونږ شروع کوو اعوذ بالله بسم الله سره به شروع کوو. الله اکبر د الله اکبر نه رستو به دی وی ثنا سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا اله غیرک. خو چې کله مونږ او تاسو دا وایو
چې د دې معنی ته زمونږ سوچ او فکر وي. سبحانک اللهم پاکوالی د تعالی را اے الله، وبحمدک او ثنا تعالی را، وتبارک اسمک برکتونو والا دی نمستا، مبارک دی نمستا، وتعالی جدک او لوی دی شان ستا، ولا اله غیرک او نشته د لایق د عبادت سوا ستا نه بل څوک. نو دینه بعد به بیا اعوذ بالله او بسم الله ویل کیږي ان شاء الله په بل درس کې.